څوک هم چې مشرف شه په اسلام او په ایمان باندې هغه ته الله یو رڼا ورکوي او د هغه رڼا په ذریعه باندې په دې تورو تیارو د دنیا کې په دې فاسده دنیا کې د دې ګناهونو په دې ډکه دنیا کې هغه سره رڼا یو ګرځي او د هغې رڼا په وجه باندې هغه د هغه ټولو ګناهونو نه د ټولو بېدینو نه د ټولو ګمراهو نه او د ټول فسق و فجور نه په هغې باندې خلاص او چې څوک الله رب العزت هغه ته دا توجه ورنه کړي نو په تورو تیارو کې روان دی دغه جهالت او د دنیا پرستۍ او دغرنګې د شخص پرستۍ په دې سیلاب کې لاو دی او په دې سمندر کې ډوب شوی دی او د هغه د راوتو هېڅ لار دی د هغې نه که ته ورته د دین خبرې کې دا ورته زیاتي خبرې بیکاره خبرې او ردي خبرې ښکاري ځکه چې د هغه په ذهن کې خو دنیا د هغه په ذهن زوره ده او دنیا د هغه دپاره بوت دی او دی چې کوم دی نو دی د هغې بوت پرست دی د هغې